ته زموږ پولیسو چې کومې قربانۍ ورکړي هغې ته به هم سلام پیش کوو او سره د اسلام آباد کې ناست هغه خلک چې کوم د دې ملک واکداران دي او فیصله ساز دي هغوی له به هم دا پیغام ورکوو چې مونږ نور په خپل د خاورې باندې دا اور چې دی دا نشو لیدلی نور مونږ دلته کې دا قسمه بدامني چې ده دا نه برداشت کوو مونږ به ورسره د خپل پولیسو حوصله به هم ورکوو ځکه چې دا کومه واقع شوې ده دې سره د هغوی هم ډېر یو دغه پې شوی دی هغې لحاظ سره نو هغوی له به هم حوصله به هم ورکوو او دا په دغې ورځ باندې به یو لحاظ سره د دهشتګردۍ خلاف به یو پوره اواز به اوچتوو بیا ورسره دا کوم حالات چې ملک کې جوړ دي دا کومه ګراني چې راغلې ده دا کوم ده چې قیمتونو کې اضافه کېږي چې د هغې نه هر یو کس په خپل ځای تلي هر یو کور کې متاثره دی د هغې خلاف به موازي اوچتوو به او دغه په اسلام آباد کې ناستو حکمرانانو ته به دا ښیي چې بی دا قوم چې دی دا غواړي چې دوی ته د ریلیف ملو شي د دوی مسایل چې دي هغه دې حل کړی شي دغې طرف ته توجه ورکول هم ضرورت دی په دغې حوالې سره زه په خپله نن دلته کې راغلی یم ستاسو په وساطت سره ټولې حلقې له دا دعوت ورکوم چې تاسو راشئ موږ سره په دې ورځ باندې شریک شئ او د دهشتګردۍ خلاف هم موازي وکړو د ګرانۍ خلاف هم موازي وکړو بل چې کوم ناانصافي چې موږ سره کېږي هغې خلاف هم موازي وکړو دا یو ډېره عجیبه خبره ده چې کله قرضې اخیستلې کېږي چې کله د وسایلو تقسیم کېږي کله چې روزګار ورکړی کېږي کله چې ترقي کېږي نو په هغې کې خو بیا د پښتنو تپوس نشته په هغې کې خو د ورکوټي قومونو تپوس نشته ورکوټي صوبو تپوس نشته خو چې سخته راشي د قربانۍ وخت راشي نو وایي چې یاره دا به دا ټول د یو ځای به قرباني ورکوو مونږ ورته وایو چې نور دا شی داسې نه چې دا ملک چې اوسه پورې څنګه وچلېد او څنګه چلولی شوی دی په خپل ځای نور چې دی مونږ دا غواړو چې دا صحیح معنو کې یو وفاق په طور باندې وچلوئ او هغې کې دا ضروري ده چې ټول خلک په یو ځای ځان سره بوځئ او په ټولو فیصلو کې ټولې صوبې او ټول قومونه چې دي هغه به شریک کوئ نو هله به دا عمل کړی د پارلمان بالادستي چې ده دا به پکار چې دا هر څوک ومني چې د عوامو د رایې چې دی د هغې احترام هغې د حاصل وشي او بیا چې دی چې دا ملک چې دی صحیح معنو کې چې دی کې د صوبایي خودمختارۍ باندې عمل وشي او وسایلو صحیح تقسیم ته وشي چې هر علاقه چې ده هغه ترقي وکړي دا نه چې یو صوبه ترقي کوي او نور باقي چې دی هغه قربانۍ ورکوي او صرف د هغې لپاره نو دا شی به نور دغې لحاظ سره نه چلي دا سیسټم به مخکې بوځو نو دې ټولو خلاف به اواز به اوچتوو به انشاءالله دغې نه به یو تحریک شروع کوو به او دا زما یقین دی چې یو ځل تاسو راپاسئ تاسو ودرېږئ نو انشاءالله هغې تحریک ته به چې دی کامیابي به ملاویږي به زه دا تمه لرم ترقۍ دور شروع کړو بیا خلکو ته روزګار ملاویږي بیا امن راځي به دا سیسټم